نان خاموشو 2018 پورې چې کله د سپیرو حکومت راغی د عمران په شکل کې قادیانانو ته ازادي ورکړله، ختم نبوت سره غداري وکړله او زموږ د ملګرو خبره زه ډېر تقریر نه کوم چې روزانه یو کله د صحابو بېدبي په دې ملک کې د وزیر اعظم د خولې نه، کله د پیغمبرانو حتی کې روزانه څه د کفر خبره دوی کوي. دې سره سره معیشت تباه و برباد دی چې د یو ملک کې بدامني وي او د یو ملک معیشت خراب وي، دا ملک سمیږي نه. او زما چې څونه خیال دی زه به د مولانا فرحمان صاحب دا گفتگو ویم چې دا سړی ډېره پار راغلی دا ملک تباه کوي. ښه ده ادارې هم پوهېږي، په هر څه پوهېږي چې موږ غوندې خلک چې دي کشمیر کې څنګه چې زما ورور ریاض خان وی روزانه ظلمونه کوي په مسلمانانو باندې او دا د ده له لاسه وشو، نو الله تعالی دې دا حکومت زر تر زره ختم کړي. دا دعا هم کوي خو چې جهاد به هم کوي او بیا دې الله یو اسلامي حکومت په دې ملک راوړي، د نیکانو خلکو حکومت. په اسلام کې ټولې مسلې د ټولو مسلو حل شته. د حضرت عمر رضی الله عنه، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د نورو خلفای راشدینو د ښه حکومتونو مثالونه شته چې خپله به یې نه خوړله، پاچا و او د غریب خیال به یې کو.